باب من اجاب الى قرآن باب دې په بیان د هغه چا چې قبول کی دعوت د هغه چا چې بلنه کړی ورته لپاد کرسوندای معلومات اجاب معنی وکړه دا باب دې بیان د اجابت د دعوت د هغه چا چې دعوت ورکی لپاد خړلو د کرسوندای کرسونه پیژنې نه پیژنې لکه دا احمد دی او دې مثلا د ګړو بيزو اخفي راوړي اخی مزیداری پخی کی او دی وخت کې وته پاوی وي دی وی چې ما پاوی پخکړی تراشه ان تراشه او پاوی اخرى بس او کرسونډه سره بيزي کرسونډه چې وی راي سره غوخه ډیره کمه چې غواوی میخوي دای غوخه زیات دی لیکن حرمینو کې به پاوی خلاص نشي ګوره تاسو مې ان شاء الله حضرت تاسو ډیر مالدار تاسو غو موبایل دي ازو چې اول عمرې لته نماز غ 500 روپو ملکیت نو د پکور کې نه بار 500 روپو مالک زنو ما چې ما څنګه نقد دی وي کتابونه هو لکه په ما الله عمره وکړه استاد جیبونو کې چې تارشیار 2000 3000 پوجګه پیسې وپرتی وي کې دې چې دینه زیات هم پوښ کنه کو تلار چې پیسې راوړې بیا لا چلو ها نو اوس کرسونډې چې دا د بيزو دا کرسونډې ني عموما چې د خې په خې کې نو دین راغوخه مخالري شي او دا بالکل غوخه کم ده خو مقصد د حضرت سره چې یو سره چاله دعوت ته کرسونډې ورکي دې دغه دعوت قبول کی بیا حضرت خپل اخلاق خي مته ګوره خیال کې بدل معنی خپل اخلاق کې ما ته څوک د کرسونډه دعوت راکې زه به قبول کړم دې دا مطلب نه چې زه وګېم یا زما هر زیات دی نه اخلاق عالیه او اثبات دی زدي تنګو چې تا راوړي سدي زستا دعوت ته ګورم یو محترم او د غرونو کې سواد کې دا ټانګوان پیژنې کنه بټن اګلو د ټانګوي دمره خوګنی بټنګ جوړته کنه ګول مول بټنګ چی نو چاته طالب ولا په بټنګان راوړو دا غیرور چې کومو کارنالو نه دې چراړ الله دې په کې درته دی ورته سړیا چې بکار دی چې څوک له سراړي جو الله دې په خواص دعاګان د شروع دا تارو سخري هغه ورور ته کارنل سے خبردار چې بټنګانو ته نه ګورم زدی تعلیم مشقت و محنت تا ګورم چې دې ما څخه راته دې باور سوچ کړی چې استاد څخه غزم چې سوال اوسم دې غریب نو سو وسنی نو دې پټنګانو پسې ګرځي ته نو پتنګو کې خورنو کې به ګرځي کمپیوټر سره پټنګ دې کمپیوټر سره پټنګ دي ناغه بیا شکولی پای کې وځي لاس زخمی شوی ونه ته بخطلی تکلیف تیر کړي او پس دا شکولونه بیا به چې خور کته چې کمزه کې وی زما نو بیا به هغه کې خوبو کې وینځلي بیا هغه دې نتیجه پورې دا وزن چت کړی دی مال راوړی دی زه بټنګ نه خورم نه بټنګ ته ګورم زما ته د طالب مشقت ته ګورم او دا خسته خبره ده دا دې حدیث نه غوښته شوی ده کو بخاری باندې ته ځان پوښتنه الو پته لګي شابه کنه خلاصول دي یو لږ خدای را روان دي شابه لو دعیت الى قرآن کی چر مال دعوت را کړش لپاد کر سنډه نو لا عجبت زبه قبول کړ ولو اودی الی قرآن او کی چر مال چا قرآن راوړ لا قبول زبه قبولو با دې مطلب دا نه دی مچوال سرکار چې حضرت طالبانو ته چې مال راوړې چې تاسو پای پکړی نو ماته چې زرا شوا او کی چرته پای پکړی مال راړې دا مراد نه دی نبی علیہ السلام خپل اخلاق عالیه خي صحابه ته خي چې زه پیغمبر د قران د پاره مدوشما دعوت به قبولو ما او کې دا قران مال هدیه شو زبا هدیه قبولو ما اشاره شوه شبیر احمد نواله تراغ اسلم پور چې ګټ کې ناشته ونه شو کنه نو دې ټول ته دا خطاب شو چې هدیه احترام کوي او د دعوت احترام کوي دې ته باندې ګوره چې د خوراک ډیری لګیدل دي نه دعوت ته وګورئ چې دعوت شوه
او خیال کوي دعوت همیشه مکوي چل مکوي لکه جمعات کې د قصد نه مول نه دا اجزم بیا دی لاس علي ولي چې کباب کھاو ان بیا بغیر د کھاو نه پریږدي سړي ان بیا چای بوته شي نو بغیر د چای نه نه پری خدا کار خدای اوس سیاست خو پاتې کیږي خاجي شابه کنه یار وای کنه وسرو باب اجابت الداعی فی العرس وغیرها باب دې په بیان د قبولولو د دعوت کوونکی په واده کې او په غیر د واده کې مانه څه شو یو سره تعالی دعوت راکی چې ته ما سره راشه کباب وخورا نو دا غیر هاشه او یو سره وی چې ما واده کړی دی او زما ولیمه ده نو دا ولیمه شو مانه دا چې څوک ته دعوت درکې نو هغه قبول کا امام بخاری باب ول راوړه وای فقط دانا چې دعوت د ولیمه قبول دي نه مطلق دعوت قبول پکار دي جی فبي قال حدثنا علي بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن زريج اخبرني مسلم يقبل عن نافع قال سمعت الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيب هذه الدعوه قبول کې دغه دعوت اذا دعيتم لها شکل ولا ابر لشي او مراد هاذان مراد دعوت ته ولیمه ده ٹھیک ده او په دې باندې ان وا رواج گواه ده قال وكان عبد الله ياتي الدعوه عبد الله ابن عمر به دعوت تراته فی العرس په واده کې وغیر العرس و صائم او دې بروجه دا روجه او دعوت لوراله نو روجه به معطول نه حاشیه د کلی فین قلتا کته وای چې دی روجه او دې به دعوت قبل نو فایده څه شو بیا دغه جواب کړي قلتو سره چې اجابت ته دعوت کې ډېرې فایده یو خدا چې سنت قائم شي دوی مدا چې دعوت قبول فقط دی لپاره چې خېټه بڑا کړي دغه لپاره دعا د برکت وا درېمه خبردار چې د مشر پراتو سره خلق مطمئن شي خوشاله شي چې زموږ په دعوت کې زموږ حضرت فلان تشریف راوړ دې هغه حوصله افزایی شي حوصله افزایی شي باب دې په بیان د تلو د جنکو او د الکانو واده تا اوس بعد خلکوي چې واده لنی تل پکا دینه معلومه شو چې د عبد الوارث وادي او دې دعوت ورکې خپلان ولا او هغه خپلان ماشومان راشي زنانیم راشي چې د عبد الوارث واده دې موږ له دعوت را کړ دې نو آیت د جنکو د الکانو د زنانو په ورس کې په واده کې د واده کون کی کو ته حاضری دا خلاف د شرع نه ده عین شریعت ده لکه څنګه د رجالو په تو اخوت قائمیږي ولای د نساء په تو باندې اخوت قائمیږي لکه اکثر خلک رشتہداران وي پلان کې راغلو خزه نور راغلي د پلان کې خزه راغلو په خپل نور راغلي خبر کیږي رشتہدارانو کې کنه چې دواړه لار شنو دغه اطمینان وشي البته دا د کې چرتا ته پته لګېدلی چې په دې واده کې دمتوب دې کنجری دي او ګډا دا نو کې بیا ته بچدان بچ ساتي عذر پیش کی چرور استاد دعوت را تقبل دي خو خلاف شرع کارونه دي نو کې دا خوشالم رب خفقيږي چې رب خوشالم نو ته خفقيږي زاد رب تر می واسطه ابدی دا او تاسو عارفی دا نو ابدی واسطه لحاظ بزو کما ډاکټر زما معلومه کړه ناشنا خبره مې وکړه او کې بل ځکه مې کړه پیرا خلق بناري لګولې خدا ایسو نه سمې عزت وای تاسو زما تعلق عارضی دې کنه عارضی یو خدا دې چې ته یو ثواب بیانې لال بشیرانه ځکه مې پرونه جمعه دی بل کالم دورا دي څنګه اصل پکار او کنه یاره چې تاسو موږ مختکړو په دعوتونو باندې بیا ځان لار شي موږ د په خپویو کنه دا تاسو دورا دي سنت نه در کوم تاسو ها نو سليمان پوښوي یو خدا شو دیمه خبره علما کرامو هغه ډیره عجیبه ده کمزه ها نو ته ورته وای
چې الله نشم خفه کول ورته مخفه کیږي چې مخکې خفه کېدو او بیا ځان ملامت کوي خو زمونږ یو استاد غیبه چې خبره خوکه کنه وي چې کم سے کم هغه ته احساس وشي عثمان دې خبر کړی کنه ما ته کومه بیا دې را پسې راځي التا تکل ورته ان بدلانه لاخي شو ستا خیال دې ما کې زو سره دې ته یم چې زنه راځم نو دې بخامه بیا بخامه زمانه مرزاد خبرو ما خو بیا خبرول پکاري چاته احساس وي چې آینده تعالی دعوت درکې نو چې مخ کې وګوري چې فلان کې خو مخ نور راغلي نو کې بیا دا کار کوم بیا بند راځي نو زه دا کار پکې نه کوم جرګه در پیسې راشي قال حدثنا في الرحمن المبارك قال حدثنا في الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل بن انس بن مالك قال ابصر النبي صلى الله عليه وسلم ابصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء نبی علیہ السلام کو دي زنانه وصبيان ماشومان مقبلين من عرس چې واپس راتونکو د وادنا فقام ممتنا پاس نبی علیہ السلام ممتنا اے مسرعا یکدم حضرت قاصد یا ممتنا سمانه احسان کو ان کے پاری باندھی یا ممتنن داری احسان یا د ان کے بزان باندھی تیشوا فقال اللهم بطور تبرک انتم من احب الناس الیا وے انصارو وے بچو انصارو وے جنکو تاسو ما ته ټول زیاتې محبوبي ہے زکه ز مسافر د مکه او ما تاسو مال دلته زیرا کړی دی تاسو مې ډیر خوښ الله اکبر آگے جاؤ باب هل يرجو زارا منکرن فی دعوا باب دې په بیان دې خبرې آی او سره واپس تریشي کله چویني منکر په دعوت کې اے الک شر عالم تعالی دعوت درک شاه محمد تعالی دعوت درک شاه محمد دغه وعده کړ دی وی زما د زوی وعده دی یا ضرور وعده دی او تراشه اس کتاب هدایت کتاب الکرایت رابی سوی نو مسئله دا چې چرتا ته د وخت نه معلومو چې دلته کې ټنګ ټکور دی دته باندې راځي او چې چرتا ته معلوم نو ترالی او بیا ټنګ ټکور وو اوس بس کوي نو التکی د امام ابو حنیفه سے قول نقل کی تا ټول فقهای دایان تاسویلی دي نو التکی وی چې امام ابو حنیفه او بتلیت فصبرت په ما امتحان راغی نو ما صبر وکړ نو بعض خلک وی چې صبر منه کینا سم سترګې کته کړې کینا سم ما اوس اسم راغلی خو دیم قول دادی چې بتلیت فصبرت یعنی فصبرت عن الشرکت فی الدعوت تله وما ابتلاء میوشوا خو فصبرت لذا ما صبر وکړ ما نه احتبست نفسي عن الشرکت معه ما یې سره ځان په ګناه کې شریک نه کو واپس راغله څخه ورته ابا علماء وی چې خلق بده نزي دې جن روایت راځي ورا ابن مسعود سورتن فی البیت عبد الله بن مسعود یو کور کې فوټو لید فرجان واپس دا لوی خبره الله من بس کوه ودا ابن عمر ابا ایوبا توجه دعوت ور عبد الله ابن عمر ابا ایوب انصاری تا فرافل بیت سترا ابا ایوب انصاری پکوت ابن عمر ولید پکور کې سترن الجدار صادر غړل شي په دیوال باندې یاد شو ابن عمر دای دی ابا ایوب مدعو دی ابا ایوب د ابن عمر پکور کې ولید صادر غړل شي په دیوال لکه قنات نن قالدون یې کنه قناتونه الله اکبر هرڅوم دعوت لاله نکاح مو کنه انا سجيبه قالدون دلته صوفي خدمت دفاع انا بیا کته قالدون نو بیا قالدون نور کته قیمتي ارما بوتان وکړل نه جنا بوتان ولې باسه ما اسراف دي نو قسم کړ دیو ته راځه ما دا تمره خو قالدون په دې ما سفرو ته نه دي دا سفرو لپاره مو جوړ کړ خیال ورته نن سبا خدا سلانجشتي کنه انو دی دیوال باندې صادر اچول شو حضرت ابو ایوب واپس شو نه راځه حضرت ابن عمر عذر پیش کړ
جی خیر دے ما تم پتہ دا خدا خضر آبان ضروری دی منینا ورشو کانا انو عبداللہ ابی ایوب انصاری وی ما خوی چی مال غم خود ډیرو خلقو خو تم پچی تابن د خود زور چلیږي ابا دغه دین ابا ایوب انصاری واپس لا او ځکه برځي هاشم لیکلی دي چې یو سړی په کور باندې صادر اټولو دغه تا جال تل کعبه ته ونه تا کعبه بیت الله د دل تر ساشي کې لیکل دي دا خو د کعبه صفت ده چاغي باندې صادر اچي نو تا دلته کعبه راوړل په دې روایت ته چې ګورند ربیع الاول کې هر یو سړي کعبه په خپل د کو نه کعبه جوړ کړي سمرا پړق پړق لانجه جوړ کړي لکه تا خو جو کعبه دلته راوړل او ډیر غصه شو واپس لاړ او پر روایت کې راځي چې مونږ ته الله او رسول دانی دی ویلي چې مونږ به ګټو د کپڑے اغوندو دا کپڑے خو فقط انسان لپاره دی ګټو لوټو دیوالو لپاره نه دی وزن کو دي کورن کو دي زنان لانجی جوړ کړي ها نو ابن عمر سے ته وګورئ ودا ابن عمر ابا ایوبا فرافل بیت سترا نو کور کیلی دا پردا على الجدار فقال توجهك فقال ابن عمر وی بطور معذرت بطور معذرت وی غلبنا عليه النساء ضرور شوی په موږ باندې علی په اچولو د پردو په دیوالونو النساء خبي دا خضر باندې ضروری شوی موږ ورته ویلو چې مکه او دې نیک وختانو خامخه چټونه واچو ز بده چار باغ تلما سلیختم پلا ورته وي سلیختم چم انو التکی هغه دکانداران چې کوم دي نو ټول کپړو دکانونه دي هغه ندیبا د بازار د چارباغ بازار نه ترجمه ته پوری دا د شټ کپڑے به ځوړاندې کړي او دنه جمعه دیوانه د قسمه قسم چټونه اور مرګورو چې د دوی تا باندې خوشحالي کې دې لپاره داسې دي او دمره اسراف چې د حد نه سوا نالکه ما تخریج کوي ای بیا خپشو ما د دیوال پټول نشته د ځان پټول پکار دي انو غلبنا علی النساء ضرور شی مونږ باندې خدي توجه کو ذکران فقال ابو ایوب وی من كنت اخشى عليه جواب مقدر من كنت اخشى عليه هم كثيرون هغه سوچ زپ یریدما هغه ډیر زیات دي چې مال دي چانه یروا په ترک عمل د سنت هغه ډیر زیات دي فلم اكن اخشى عليك اے ابن عمر نومز چیرې دل پتا ولی لورعک مقدر پر حاصل کړي ولم اكن اخشى عليك لورعک او نومز چیرې دل پتا لوی د پرزګارستانه زخو یریدما د خلقنا چې چان یریدم چې په سنت به عمل نکي هغه ډیر زیاتو خدان می یاره نوا دکته یو ډیر متقی پرزګار شخصیت خدا په کور کې مګټي په پردو کې پرتی فقال فوجنا والله لا اطعم لكم طعاما قسم ملي په خدای چې ناخلم یو نوړې په کورستا فخر فرجا واپس الله اکبر اور کی کر سو بچوں والی سرکار کی کر سو مکه د شابه دا حدیث مکه ویلتا اش اشترت نمرقتن یا نمرقتن عاشیه به یو بالغ ګوټه اغستو یا دا تلې د لاندې اچولو او پغی ما ست تصاویرو او دی لپاره چې حضرت صلی الله علیه وسلم باندې تصاویر یعنی دین نمرقی باندې بکینی یا بدی ته ډډه لګی فلما را رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله حضرت داوود دل قام علی الباب ادر په دروازه دم رانه ولم يدخل فعرفت في وجهه الكراهيه کراهت اشوی ما د نبی اسلام مخ مبارک مطالعه وک حضرت په مخ باندې د خفقان اثراتو فقلت ما یا رسول الله اتوب الى الله و الى رسوله واه واه پاک دامن بی بی عالم بی بی سمجھدار بی بی دغه شي اج بل شاله سوچ چې ما دا بالغ اگستین تعالی دي اته بیا لا خفوم شي مغزن نه ده غسته کنه لیکن ماشاءالله عالمات کوي عالمات
باکار حاجی الى اخری خام پوشوی فقلت ما یا رسول الله اے اللہ نبی اتوب الى الله ولا رسوله توبه باسم الله تو دای رسول تا ما ذنبتو گناہ میں سے کرے دے الله نو معافی غواړم دتا نو معافی غواړم معنی دا شو گناہ راتو خیر سوجدا نبی اسلام ما بالو حاضر نموروقا سره حاضر دی بالغ ګوټي دا تصویراتونه ډک یادا تولای چدا قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها حضرت طالب پر میا غستدا چې ته پکینی کلا او کلا لاندې دی دا کوم استاسو دی پاره دا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اصحاب هذه الصور خواندان دي فوټانو يعذبون يوم القيامه عذاب ورکول کی ويقال لهم احيوا ما خلقتم او تب احيوا واچو روحنا مارا ژوندۍ کې ما خلقتم اما صورتم ژوندۍ کې او هغه څه چې تاسو جوړ کړی دي دا مرغې مو جوړ کړل دا باغ مو جوړ کړل دي واچو پکې روح ورشه مولانا سیوا وقال ان البيت الذي فيه صور هغه کور چې پکې فوټواني لا تدخله الملائکه فرشتي در رحمت ناراضي دا کېدل فرشتي در رحمت ناراضي نفس فرشتي خو راضي کنا فرشتي کنا دا سر سید احمد خان چې سر سید احمد خان څو خر سید احمد خان دې لکه دې خپويږي وای دا خیال ورته کنا نو دیو سپی ساتلو ځان سره سپی وسا ګرځول چا ورته وی چې دا سپی دی ولې ساتل دي تاسو چې لا تدخل الملائکه بیتن فی قلب سپی په فرشتي باندې راځي نو ګرځم په دنیا کې دا سره منطقي وو هغه ټیک د سپی خمري کنه مري سپی مري کنه یا سپی خمري زه ټیک د چې سپی نه سات کې دا سپی دی نه ساتلې نستارو لبف انسانانو والا فرشتي راځي اوس بستارو هغه توله د سپوپ فرشتي راځي په پنځو بدن او باسي ونه څنګه جواب خو ورکړه جوابي ماش کړه باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمة بالنفس سبحان الله سبحان الله سبحان الله باب دې بیان د نگرانې د خدي پناری نو په ودونو کې او خدمت دې خدي ناری نو لرا بالنفس بذات خود حاصل شو چې یو ناوي د سړو خدمت کوي دا ګنا نه دی خود چا د محارم محمد ته چې دایو بس کې راځي دا شو کنه بخاری ثابت شو محارم الکا مسل تو مسل بسنګ مثالی نو اوس زلکه ځکه ځان خوشاله کوم مثال لکه زو وادو کوم وای دا کله ورته او سار دو ولیمه وکم نو په ولیمه کې یو کمره کې زما رونی کنه او زما زامنی او دې نایو ته چې پاز دوی ته د ترخان کول وړاوه او ګلاسونه کېدا او روټه ورته لگاوا نو جایز شو کنه دا خو ناوي کنه خو د چا خدمت کی د محارم خدمت کی نو صحیح شو محارم دي کنه اوس د محارم خدمت کول شي لیکن دا نه چې عام زینو کی خلق داریوات چې تیز کړي دي او بیا عام استدلال کی معنی محارم دي قیام المرأة علی الرجال نگرانی د زنانی په ناری نو ودونو کې او خدمت بالنفس مثلا شو کنه خدمت کول شي الک عبد الوارث بخویه کدا عبد الوارث فادو کیو تا خیال ورته کنه او سار شي او د ناس دي رونه راشي مثلا لارې راغې دیوته په لګ راوړ کنه ګلاس راو جگ کې دا شاو تکړه چې په کاوه اور چې راوړ ګناه ده ونه چې ګناه پکې نشته ده دوی چې دنه هغه نه کول کا جوړه کی دنه نه ده نه واکې دا حرس ابو سعید الساعدی هر کچ وعدو کا ابو سعید الساعدی چلو
حضرت را وقت فاصابو فما صنع لهم طعاما نو جوړ کړی دی لپاره طعام ولا قربوا الیه او نه مخکې کړو دي ته طعام الا امراته ام اسید مگر د ام اسید یعنی د چا د ابو اسید دی خذی روټه راوړلا او دی حضرت صلی الله علیه وسلم تکي خدا بل تمرات فی تورنا او خوشت کړي کجوري په یو لوټه منه 4 سنچ لوټه د غټي وا من الليل فلما فرغ النبي صلی الله علیه وسلم من الطعام حضرت ډوډۍ نه فارغ اما سته له نو ورزولې وی دی دا کجوري په ابو کې لپاره حضرت فسقته تحفه بذلك او دا اوس کول په حضرت باندې لپاره اظهار د تحفه په دې سره یہ دای حضرت یو قسم تحفه کول خشه لکه شربت جای شو کنه چلو ما کړه باب النقي والشراب الذي لا يذكر فيه باب النقي باب جو بیان د شراب د کجورو ٹھیک ہے النقي نقي تمر کنا شراب الذي لا يذكر في العرس اغا چور سره نشینی لکه نفس اوب کجوري پکې واچي او اوب نفس خوږی شي او په دې دا اوب تسکین شربت ته سکول شي پوښ کنه لکه څو پروټه کې تاسو بوتل چراوړې ابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يقول بن عبد الرحمن قال يوحنا بهذا قال سمعت سالم بن سعد ان ابو سعيد السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهوش كان امراه خادمته يوم وخذ د دقه سړي خدمتگار په دغه غرض ويل عروس دا ناوي وا فقالت تدرون ما تدرون ما فقالت دي خذي او قال يا خاوند دي خذي اتدرون ما انقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتاز خبره چې زما خذي سيشه خوش کړ د نبی پاک لا یا مان کلام د خذي ما انقعتو ما سيشه خوش کړ د حضرت تا انقات له تمرات من الليل في طور حضرت پار د شپې نه مې چواري اچولې په بو کې کجوري نه ګوري چواري کې کجوري واچه خټه دي جوړي چل مخه دا باب المدارات مع النساء بعد بیان د خوش اخلاقی زنانو سره خپل بیبي سره به خوش اخلاقی کوي ورته کنه ځان چې بسترګو کې بسترګې منډلې او غصه هر وخت نه مزاج سړیتوب به غصه په وخت غصه خوشاله په وخت خوشحالي اخرته طریقې سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبيان سره منډه مونږ نه رحم الله ورسو پوجي او کله ویل دي دا وځي نه راځي تاسو دي نه راځي څه دي ماشي بواره دا لري کراځه دا خبره شو کنه او شو کنه مولي سیوا نه خو نه دې لاس ګرځي او نه بخامه سکون وای خو سړیتوب زندگی به تیرې چلو المدارات مع النساء خوش اخلاقی کول خود سرا وقول نبی صلی الله علیه وسلم انما المرأه كالضلع مثال د خزه پشان د کسه پخته ده وای دا پخته چې دا وګسه ده دا خو بګسه یې کړه او دارنګه د خزه مزاج خو ګس ده خزه مزاج خو ګس ده تبا صبر کوي د دې په ګس تو باندې او وخت وځته رہے او زکه کته سام خامخا د خپل مزاج باندې راوستل غواړي پخته چې نیغه جماعتيږي او چې دا نیغه نو کو نوځي گزارو وسه نو سکے او پس پیرو رسل حاشیکم د قصیل کړي چلو مخکې دا المرأه کذرای دا خزه چې د پشان د کیسه پخته ده دا ټوخه اسې ځان دغه کړ مخه خزه نه چې ګړا ولا کذرای پشان د کیسه پخته ده ان اقمتها کتین غین کسرتها جو ماته ویږي و ان استمتعت بها کتت نفع اخلی استمتعت بها فی ای وجه نفع اخلی په داسې حال کې چې کوګواله پکې وي معنا کاغه خدا خطه و دې په کوګوالي صبر کوي او دې نه خپل فائدې اخلي لکه دا ستا پخته خو کاغه دا خطه به چې کاغه دا خدای پاک دې خیرات کړي گزاره وکړي گزاره خان وکړي ویسے عجیب اخلاق نبی اسلام کو دلی اور حقیقت تے مری سے وہ تفصیلی دل یقینی خبر دا حضرت
دې رواج کې بتا سراشي حضرت ابراهيم عليه السلام چې هاجره وکړه کنه ار ساری ور پس یو نه چړکه اغسته و حلالو له ساری ور په چړکه اغسته حلالو له نغو تخلید ته هاجره ته تخلید ار بیا را لمر از حجاز سره او اوس ما دي سره روان دي حضرت عائشہ به او د حفصه خپل مابین کې د زینب خلاف څه دین او څنګه میټینګ کړو کنه نو دا خو د پاک دامنو او د اعلام زوم د میندو صفت نه دي استاخذو کې ودا صفت نه او ګسی دي کنه یار گزاره ور سره کوي کنه او ځکه تاسو کتابونو کې چاته دروغ نه او خزه ته دروغ جایز دي تا ته خزه وی جماعت الله سم د نارینه الله د بنګنی ته وځي بس یسیر رواني دي بس یو څه لستو لی بدلته یو لستو لی بدلته ته ګور ته تر څنګه بنګړي جوړه اخی ستاره څنګه اګاله او کنه او داسې می کپڑے لیدلې دا کنه او ډیره قیمتي ده او تاسو می کله وې چې 500 روپۍ یو جوړه کارم بدل هم مکه بس خوشاله وای نو سړي مړه خاجي باب الوصات بالنساء باب دې په بیان د وصیت ته پیغمبر علی السلام په حق د خودو کې حضرت خودو ته وصیت کړو نه سړو ته وصیت کړو په حق د زنانو چې ګوره دا زنانه ناپوهې دي ته دې بل خیال ساتي د خیال وساتي خلک وایي چې موږ خودو ته حقوق ورکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارشادات څه ناشنا دي افسوس دا دی کنه چې دا یو طاقت زمونږه او په دې اډه کې یو قسم دغه وي هغه ماشين وي الکه د بعض بازارونو کې غټ غټ ځینو کې چې هغه بیان راشي او بالکل څه شي او واضح شي اب هغه آی کرا شي کنه آی کې داسې مضمون لیکلی داسې مکه کې دې په دې لازم کا چې موږ بخاری ویل ولته راځي ګلاب داسې څومره اعلی خبر پیغمبر اسلام د ازواج د زنانو صفات کې چلو من کان یؤمن بالله والیوم الاخر هرغه سوچ ایمان په الله او په آخرت راوړي فلا یؤذی جاره نه دی به گاونډي ته نقصان نه رسي الله اکبر مګه په دې عمل کوو سیوا کنځي اخر چې مال له په زمانہ کې دای کی یو مسله دالی کلی وا چې دیوال کې مونږه تکوي نو بل په خبره چې تاسو کور کې څوک ماشوم خود نه دي څوک بوډا خود نه څوک مریض خو نه دي خیال ورته کنه چې زما په دې ټک خدای تکلیف نه ملایي واه اعظم یو استاد موږ ته ډېر خسته خبره خېلې لکه اوس کور تلار شي او مالټي دی وړلې کېلې دی وړلې تا گاوند غریب دی چې کېلې او مالټي وخوري نو هغه پټونه چې کوم دی هغه داسې کې ورځي چې د غریب سره ماشوم نه ګوري کینیا غریب سره ماشوم چوکته نه وي معلومه کېلا اماله مالتا هغه چته نه الله دې حدیث تو ګوره کنه فلا یؤذی جاره جواز دې چې کنزل ورته مکه ډز په مکه خالق روحانی او جسمانی تکلیف گاونډي لمو ورکا واستوصوا بالنساء خیرا او زما معنی یاد او قبول کړه د معنا وصیت کول خود ته د بهتره واستوصوا طلب کړه حاصل کړه د معنا وصیت کول خپل خود سره د بهتره معنا طلب د وصیتو کې خود ته د بهتره واخله د معنا وصیت کول خود سره د بهتره تاسو ته خود سره وا بهتر ژوند تیروي فإنهن خلقنا من ضلعين دوی پیدا شوی دي پیدا کړی د پختینا وإن اعوج شین فی الظلام او کوک شی په پختو کې اعلی او بردا پخته خټول کېږي دي خدا بر چې کوم ده دې کې ډېر زیات دي کدا دې نږدې ده کدا ابتدا کیږي ښا فین ذهبت تقیمو کته اراده کوي چې سمه کې نو کثرت د جماعت وکړه پخته چې نه خو ماتي کنه وین ترکتو او کته خپل په حال پرېږي دي
لم یزل اعوجنا بشبکگی فاستوسو بالنساء خیرا حاصل کې دمانا وصیت کول زنانو ته بهتره عزت تاسو وصیت کو چې زنانو سره خنصیت ورته کوي او دا ښه طریقه ده چې کینه په خې طریقې پوهانو ډیر زر پوي او ښه تابعدار کیږي او چې په غصې پوهانو بیا نه پوي دا مزاج پته قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نتقي الكلام وابتساطا اذا نسأل على النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر سے بھی نتقي الكلام من بازان بچو د خبرنا والانبساطا د خوش اخلاقی خوش مزاجینا اعلان نسان خپل خود سره لکه مون به خود سره غپ مپ لگاو ټوکې ټکلې مقالب مون نه کولې ولی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم هیبتن ان ينزل فينا شيء دې یرینا چې چرته حضرت باندې زمون طرف حالاتو کې وਹੀ را لګي یو چې کور کې غپ شپ لګولي او عادت راځي کور ته سوي وਹੀ راغلي نمګه شرمېدلو دانه چې خلاف شرع په معنا شریعت مطابق غپ هم موږ نه لګو لکه وګورم بعض علاقو کې خلک ډېر حیاداری کنه د پلان مخې الګ خزه ته نه ګوري اوس جدا خبره نه کنه خو آی وخت کې باندې قتل د پلان مخې با خاوند خزه ته دانه چې مال اوپر روټه راو مور به مخاطب و بیبي او بیبي روټه هغه برار جنې او بدینا الګ راو جنې الګ ډوډۍ کېده خو اوس الګ ډایرکټ روټه راتراو وراله راو امور بیا پریخي دي خو نه څنګه الله الله فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا اجازه دنیا نه لاړ بیا موږ خپل خزر خبرم شروع کړې او خوشتبیم شروع کړه نو دې مطلب دا چې حضرت په فراق دوی خوشاله شو معنا د حضرت نه شرمېدلو چې پلاری غوځي خبر نه کی او چې پلار ته تنین بیا خبرم کی او دا څوک راغله بل ما څوک وګورئ نه کا هغه لاړه ما ته خدا څخه ښکارا شو لکه احمد شریف صاحب چې هغه شاله کوټ واس کټیو باب دې په بیان د دې قول د باری تعالی قو انفسکم وعلیکم نار مجشوال سرکار د امام بخاری مزاج ډیر عجیب دی او سړی حیرانیږي واسه باقي خزه سره انبساط بکای جایز انبساط ته خزه په حق له خیر کای او دمره نا چې د شریعت خلاف پکې راشي هو انفسکم علیکم نارا جی ها جی فچلو قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا احمد بن منيبه عن نافع عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول فلما راع ومسؤول والرجل راع على اهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول على وكلكم راع وكلكم مسؤول باب حسن المعاشرة مع الاهل باب حسن المعاشرة مع الاهل باب دې په بیان دغه معامله کول خپل اهل سره حسن معاشره خسته معامله کول خپل اهل سره معاشره اهل کې خزم رااله او نور خلقم رااله قمراتن خزه خدای ده نو خسته معامله خسته معاشره د خپل بیبي سره انداز ژوند چې ته تیر کی کنه خزه سره نو چې ته لاړ نو ارمان خو در پسې کوي کنه او دا چې ژوند دې خرابي او چغلار چې زه شکر لیونه خلاص شوم نو بیا وسکه ابي زرعت خوشګنا ابي زرع اغي خزوا او اغي سره ډیر همدرديان هم وي اخر کې بیا طلاق کړه اغي نفس دی خزي بل چا سره نکاح وتړو هغه د غینه مالدارو د غینه زیات فدی رسول کېو سخیانو لارو خو بیا مې چې زما د ابي زرعان زار شوه اي په شاله خاون چمته ده ان الحبيب هو الحبيب الاول ارشاد صالح ابن الحبيب والحبيب الاول حالانکه دیم خاون دغه زور نه زیات خو
خو لکه دا غزور مینه چې ونه هغه چرته زونه وتا مال دا شو چې تاسو ژوند تیر کی چې تاسو سره بیا ارمان خو در پسې کوي کنه دا حدیث کم دی نو نسائی کې مراغل دی او بی داود کې مرাজি او تاسو کې شویلی نو شمال ترمذی کې مرাজি او البته د دې روایت مختلف دي بعض روایتو کې کمی راځي بعضو کې زیادت راځي دی حدیث کې د یولس خود ذکر دی خو په دې کې اختلاف دی چې د یولس خود نمونه کم کم دي نو دا پورا شرح چانه دی لیکلی بیا د اول او د نهم خو بالکل چانه دی لیکلی خو بعضی وړو وړو شرح لیکل دي ځان یې جوړ کړي وي دا علم دی خوشوي خو کتابونو دې کې دوه نمونه مقرر لیکلي دي نو ټول نمونه شته خو د ډومبای او د نهمې نوم نشته دی باز دا دي چې دا د یولس خود دا تذکرہ دا د کم ځای کې واقع شوی دا نو څوک دا په مقام د یمن کې واقع شوی دا او څوک چې دا په مقام د مکی کې واقع شوی دا دا اختلاف د مواضیع محدثینو لیکل دي بیا په دې باندې عظیم سوال دا دی چې دا خزه چې وي د دې یولس تذکرہ حضرت کې نو دا غیبت نه لري ٹھیک شو یاد دي خذو چې د خاوندانو تذکری کړی دي خدا غو غیبت او دغه مزمت کړی دی ان بیا د غیبت نقل کول جایز شو کې نه جایز نشو نو دغه جواب دار چې دا واقعیت اهل حرب وا او د حربیانو تذکری کې ګناه نشته دیمه خبره دادا چې دې کې معنی دا چې یو لس خزي وي او اوله خزي داوي دیمه داوي لسمه داوي او د خود نمونه نشته ده نو غیبت خواږي چې یو کس متعین وي او چې کله متعین نه لري غیبت نه وي لکه یو سړی وي چې ګوندل کې خلق سکی درو وي منډه ده کنه خلق پکې درو وي څوک درو وي درو جو خو نه معلوم غیبت نه خوش مولانا صاحبہ نو په دې اعتبار سره دا د یولس خود تذکرہ ده او دیو کانه کې کلام کوي نو ډیر وګد کلام دی چې آیت دې هر یو خزه چې کم کلام د زوج سره کړي دی د زوج په باره کې راي کې د مدحه برخمشته پای کې د زم برخمشته کې د مدحه وی نو څنګه دا او کې زم وی نو څنګه دا او چې کوم محدثین عظام دي لکه ارشاد الساری نو دا هغه کتاب دی چې شیخ الهند رحمه الله چې کله بخاری لولول دا به څه په ټیکس باندې پروتو چا ورته چې دا ولی ردا د فتح الباری او دا عمدۃ القاری نچوړ کتاب دی او دا انتهایی معتبر کتاب دی او دغه نچوړ دی ځکه په دې کې دا خبره ذکر ده نو مام تعالی راوړې دي نو تیم وی چې په دې کې فصاحت او د بلاغت د اعجاز او د ایجاز د حقیقت او د مجاز ټول اجتماع کړی دا او دین د عربو د خود فصاحت او بلاغت معلومیږي چې تا عقل به حیران پاتې شي جی وفي قال حدثنا سليمان بن الرحمن وعلي بن حجر قال اخبرنا عائشه بن مسعود قال حدثنا هشام بن عروه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه بن زينب قالت جلس 11 امراتن کیناست یولس خذی کیناست یولس خذی د کم زیوی یو قول دا چې دا یمن نه وي بل قول دا دی چې دا د مکی وی ارض حجاز وي خو په یمن نه شي نو دوی کې علم ډیر زیات وو قد مات اخونا وشهد اخونا السلطان غنی عارف رحمه الله وكنا بمكة في مكتبة علمية جاءت النساء يتعلقن باليمن ويقولن فيما بينهن أي تفسير هذا فأخذ تفسير إمام الرازي فلما فتح فقالت إحداهن للأخرى
ما احسن هذا القول اسمع مني يا اختي فشرع العبارة امام رازي فقال لي اخي عارف اسمع يا شيخ اسمع منها وانا نقول بالباكستاني ونحن الشيخ وفلان والشيخ وفلان الشيخ اسمع من هذه الشيخة ما سمعنا الفصاحة والبلاغة من أحد كما سمعنا منهن. الله أكبر. النساء يمن نساء فهمتم أي الإخوان جلسا في اليمن أو جلسا في حجاز المكة فدي كده اشكال چې دلته خو جلسه راغی او جلسه خو مذکر دی او احدا عشرته امراتن دا زنانو ذکر دی نو بعض علماء چې د جلسه فعل متعلق مقدر دی جلسه جمعه احدا عشرته امراتن کې ناسه یو ډله د یو له خلو او جماعت چې کوم دی نو دا مؤنث غیر حقيقي دی او دا غیر لپاره فعل مذکر راځي چې لکه قالت رسولهم پښاله فتعاهدنا وتعاقدنا معنی یو دا فتعاهد دوی په خپل مابین کې یو بسر معاهده وکړه وتعاقدنا عقد کو لوز وکړه الله یکتمنا من اخبار ازواج النشیان چې نو پټو د خپل خاوندانو د حالات نشي چې چا یو ورځ ورازه مړو د خپل د خاوندانو تذکرہ کو چې ستا خاوند څنګه استاد څنګه او قسم می ورته چې ګوره پټو بنه دي ایبونه دي چې سمره څنګه وو د قصبه صفا وایو او راځي چې خاوندان سره څنګه گزاره وا ما سوچ کوی عبدالوارث د بوډا خبره واوره ما وی چې یا الله پاک حسن المعاشره مال د دې څه نسبت ده د رواج سره نو چلو اخر کې دوی داوي چې نبی علی السلام وی عاشق عزت تعالی پر پشان د ابو زرایه ما عزت تعالی حسن معاشره کو دا خو ځکه ټیک شه نو په دې ځل کې بل خبره اله د خدای سره خه معامله کوي کني و به شرمای کوي شرمولم کوي ورجو کنه او کې په ځان دي یقیني نه نکاح مکوا کنه ها کې په ځان دي یقیني نکاح مکوا او کې د نان نفقي طاقت دي نیم دي میدان ته مراوزه بیا به شرمای کوي ها بی الله یکتمن من اخبار ازواج النشیان وقالت الاولى اولم بنائے دته نوم لیکل دي اسمها بهدر بنت ابي معزومه دوی لیکل دي شته کنه لیکن علما ذکر کوي چې د دې رومبای نوم نشته ده قالت امراه الاولى ولم تسم وتضم زوجها بس دا رومبای جنې نوم نشته ده او دې چې کوم خبره کړل د خاوند مزمت کړل دا خبره صحیح ده قاتل زوجي لهم جمل غص على راس جبل لا سال فيرتقى ولا سمين فينتقل یا سو عبارت اوس ګورا مولانا صاحبہ دا کلام د رومبای زنانی دی محدثینو کې د دینم مشهور نه دی اگر چې دوی لیکلي دي اسمها بهدر بنت ابي معزومه او دې د خاوند مزمت کړي دي او مزمت کی دا ویل چې دا زما خاوند انتهایی متکبر او انتهایی بخیل متکبر او بالکل بخیل او داسي چې چاته نه د خیر نه فنشو اغسته مثال زوجی له مجملن خاوند زما چلی فشان د غوخه د اوخ دی اوس د اوخ غوخه کې د صفات دي یو پدې کې بدبوئی وي لکه مې چوغره خوري نه بوئی راځي نو د اوخ غوخه چوغرم د خوري نه بوئی راځي هوا غونی سور ونه او دې کې د سومت مغړوالم دي نو خواندیم د غوخو په شان نه داسې لکه څنګه چې چرګي بیا چې تاسو پوښ کړئ واښی کنه انو
خوانم پکې دیني او د خلنو بویم راځي دا خاوند ما پشان ده وخت د اوخ دی څنګه غسن دغه د روایت دي یا چې غسن شي بل جار صفات د جمال دی لحم جمل غسن وخا د اوخوار اوخ ازم د اوخوغه خنی چې خوار شي بیا نور خواري علا راسی جبلنا چې خودی شي دا په سر د غر علا جبل چې خودی شي په سر د غر لا سهلن چې نوی دا غر آسان فیرتقا چوختی شي دیتا ولا سمین ان دا غوخه مزیدارا فینتقلو چې دغه زینه اوچت کړی شي یا څه لازمانه بیا مانه کومه لحم جمل غسن شي دا غوخه د اوخ دا داسې غوخه غسن چې خواره ده غسن شنو بالرفع صفات بدل لحم شي غوخه د اوخ داسې غوخه چې خواره ده یا غوخه د اوخ داسې اوخ چې خوار دی علا راس جبلن چې دا غوخه اخی په سر د غر لا سالن چې آسان نی دا غر ويرتقا چوختی شي ورتا اغستو د وخته ولا سمینن انوی دا وخا غړه فینتقل چې دغه د لوچت شي یا ولا سمین انوی دا غر آسان فینتقل چې دغه نه وخه واغستې شي د وخه د اوخدا هغه د غر کو سوکي باندې دا او غر سوکه ډیره لري دا خطی پیوم نشي چاغې نه وخه راړي او که وخه ورسېدي هم نو وخه مزیدار نه ده چې ته واخلې چې ته اوچته کې نو مطلب یې څه شو خاوند می متکبر دی دغه سر دی پوجو کنه څوک ته رسیدي نشي مزاج مطابقت نشي کېده او بخیل دمر زیات دی لکه د جنگ سر غر سر نه شیا غسل ګران دی دینم بوت کول ګران دی اخلاقو کې سخت بد اخلاق دي سمانا سړی وطنی ځي کیږي نو بدوی ترازی لکه اوغه اخلاقو کې بد اخلاق دي جیب نه بخیل دي او زیات متکبر دي معنی یاد شو نو قالت الثانیه دویم خذوی زوجی لا ابصو خبره ان اخاف الله ازره ان اذکره اذکر اجره و بجره دا ګران دی ها یادوا اوس دی وی چې دا دوی مخزه سوق وا انو د دې خزه نوم درته دی کتاب نه ویما ځکه اسی دل کی والمرأه الثانيه اسمها عمرا بنت عمر التميمي تضم زوجها بس یاسو د دې مخزه نوم دی عمرا لور د عمر تمیمی ده تضم زوجها چې دا مزمت د خپل خاوند کوي اوس دا سوی زوجی لا ابصو خبره زما خاوند دی نخروم دغی خبر انی اخافو الله ازره یریګم په دې خبره الله ازره چې پورا بنکما ایګونه د خاوند خپل ازر په ماند پورا کولو دی معنا زما دا خاون چې دی دا د ایبونو بوره ده زه نه خروم دغه ایبونه ورنه کې شروع میکړانو پورا بنه کړې شم یاد شو لا ابصو خبرو نه خروم خبر د خاون زیریګم الله ازره چې پورا بنه کما د چ ایبونه د خاون د خپل یو معنا شو دویم د ازر ما د ترک دی الله ازره معنا یاد کا یریګما کې شروع می وکړه نو الله ازره نو پری بنګدم ایبونه ددی معنا یاد شو د ترک معنا پری بنګدم ایبونه ددی معنا دمرا بد دی د ایبونو بورای دا سلام یې سپړې کې شروع می کړه نو بیا با ایبونه به نه پریګدم نو ویمبا نو پورا کیږي نه په وینا باندې دومانی شوی دریو معنی یاد کا انی اخاف یریګم الله ازره چې پرې نګدم خاوند خپل لرا سمانا چې زه د خاوند ایګونه شروع کما
او خاوند ته پته ولګي جمال له طلاق راکی او طلاق د خاوند نه غواړم نه ولی یا په می خوښ دی دیم له حبی د خام کتاب لګي لوجه دینا چې زما محبوب دی ما زکات محبوب دی دیمه خبره د دې وجنا چې دینه می ما شومان دي کې دې می پریږي دي بچي به می خرابيږي خو نشي کنه یا دې لپاره نکو کوم چې دینه ځان جدا کما طلاق نوم په ځان نه ایدما دې می خوښ دي ځان دې جدا کول نشم ما شومان می دي اپره خوده نشم الله ازره چې پرې نګدم دی لرا چې دې ته کې خبر ورسېدو نو طلاق بنا لرا کی او طلاق خو منا زکه زما ورته ضرورت ته طلاق خو منا زما ورته سره مینه ده طلاق خو منا زما ته نظامن دي ان اذکره او که زه ذکر کوم دې نو اذکر او جره او ابو جره نو بیا ذکر کوم او جره دردونه دي او ابو جره غمونه دي دا مې درته حاصل مانو کړه اوجر څه وي بوجر څه وي اوجر د لرګي هغه غټي ته وي چې ښکاری دا دغایګن دا لرګي دا دیار میار شي بعضی لرګي کې لپاسه غټي وي آیت اوجر وي بعضی لرګو کې لپاسه غټنی دن پکی وي هغه ته بوجر وي لا الله پرې باندې کېدم اوجر ظاهري غټي او باطني غټي برستاشی لکل دی ایبونا ظاہری اور ایبونا باطنی اسیاسی دا ایبونو بورائی دا کہ شورو مکڑا بیا با پورا نکما ایبونا ظاہری دی او دارنگی ایبونا باطنی دی نو دیل پار دا خاون ذکر نکوما ٹھیک شوا وقالت الثالثہ اوی دریمی جنائی انمی دے کبشا بنت الارقم دی نم دے کبشا چې بنت الارقم دے اور دغوی دیم ذکر کی المرات الثالثه حبی بنت کعب الیمانی تضم زوجها یا څنګه وای دا حبی دا چې لور د کعب یمانی دا او تضم زوجها د خاون مزمت کی توجه کا وی درې می زوجی العشنق ان انتق اطلق وان اسكت اعلق دې ته علم وی کنه وی کمال د خذوه زوجی زما خاون چه دے الاشنق سم چڑنگ پڑنگ دے اگود دے اشنق اگود دے سم چه دے نسیچه دے کمبا دا کمبا سم دے بیلے کمبا دا الاشنق مانا دیر اگود دے اشاره دا دغه حماقت تا ځکه خلق وی کنه چې سړی وګودي نو د قامه کړي خان دې مګه دا څه نه مړه تاسو وګورئ دې ادا سو وګدي چې اسمان سر سر لګي میا چونو چې ډیر وګدو نو خاون زما الاشن کو ډیر وګدې او دې کی اشاره حماقت تا ولی وای سټ او دې دماغو او دې زړه پمن کې فاصله ده بہت ده نو خبره کوي نه سټیام ته ده او زړه دلته ده دماغي بره دي او سر دلته ده الاشنق معنا وګ طويل ده ان انتق کذا خبره کوم دای مخامخه او طلق نو پریګی دې می طلاق بکرشم کما کړل چې مخامخ وته خبر وکړه او طلق نو طلاق بکرشم وان اسكت او که زه چپ پاتې کېږم نو اعلق نو به خاوند کړي اعلق نو به خاوند کړي شوی ما اعلق به خاوند بکرشم معنی څه شو خاوند می قمقل دی بخیل دی او د خزي د حقوق خیال نه ساتي نو کې خبره کوم نو اطلق پته لګي نو پری به میږي دي او کې نه پری خبره نه کوما نو اعلق معلق کړی شوی ما معلق پیژنې کړ فتذرکل معلق به خاوندا چې خاوند د خزي کپڑے تپوس کی خاوند د ډوړې تپوس کی
نه د خرچې تپوس کی خو شو کنه نو علق شو کنه ځان د بے خاوند دی حاصل څه شو عمقلم دی بیوقوفم دی او د خود په حقوق ادا کولو کې دلچسپی نشته ده نو دی لپاره ما خاوند دی قال نو قالت الرابعه نو سلورم وی نو سلورم سنم دی دا کتاب زکویم چې دی باندې زما اعتماد دی نور نه وقالت الرابعه اسمها مدد خان بنت ابي حرومه اسمها مدد بنت ابي حرومه تم ده زوجا شکر وباسا دی یو چې خپل د خاوند صفت شروع وکړه زوجي کلیل اتهاما لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سآمه الفاظ ګران دي ګوره ها دا به تاسو شمایل کوم راځي زوجي خاوند زما چره کلیل اتهاما دای مثال په شان د اتهامي شپې ده تیامه پیژنې کنه د مکیز مکه چې کومه کته ده کته زمګ یو غریز علاقه ده یو کته علاقه ده نو کلیل اتهاما په شان د شپې د اتهامي ده توجه کته اتهامه مکه کې درز ډیر زیات ګرم وي خوشپای سړوي نه بالکل ګرم وي انا بالکل یخ وي اے معتدل مزاج زما خان داس ځوان دی چې معتدل مزاج سره دی نه ګرم دی نه سوړ دی معتدل مزاج دی ها ګرمي کوي نه په وخت د ګرمه یخني کوي نه په وخت د یخنه او سړی توپ نه ډک دی معتدل مزاج دی کلیل اتهاما په شان د شپې د اتهامي دی لا حرن وجګنا چې دا شپه ګرم نه ده ولا قرن او نوی شپه ډیره یخه معنا شو تشبیه ده خاون کې می حرتن چاپلوسی نشته بعد خاون دي کنه د خل چاپلوسی کې ډیره خای کنه دا ډیره خای کنه څنګه دې ځای کو کېرا کله ونه جو کنه او بس دې بچا پولیسي کې نو یې چاپلوس نه دي سړی تو پکې دي ولا قرن او یک بیزار ځکه یا نو سړی تختی کنه نه چاپلوسی کوونکې دي او نه بالکل بیزاری کوي چاپلوسی هم نه کوي بیزار هم نه دي معنی ضرورت مطابق مقتضی الحال سره معاملات جنگي کہ دا گرمی ضرورتی گرمیوں کی یخنی ضرورتی یخنیوں کی اور نہ بیزاری کا ان کے دے اور نہ چاپلوسی کا ان کے دے دارنگی لا حرم گرم مزاج نہ دے چار وقت کنزلی کی ہر وقت جنگو نہ کی ولا قرن او نہ یخ سوڑ جو سو ور سکی دیور کون پرواہ نشتے نانا سڑی تو پکشتے ولا مخافتا نشتے نہ یرا تقول نکی کنزل نکی عیب جوئی نکی ولا سعامتن او نشتے بکی سشے خفکان خفکی کی ہمنا یو یا مالتی خفکان نشتے لے ذاتی نہ یری گما نہ تی خفکی گما مانا سشوا حقوق میں پورا ادا کی نو دا خفکان ذریعہ نہ پیدا کی او یری گما ترننا جو ظالم نہ دے معتدل المزاج دے وقالت الخامسه پینزم خذوی دلته لکی نوم حبی بنت علقمه ده ٹھیک شو کنه حبی بنوای او اسقلانی وی وقالت الخامسه اسمها کبشا او تم ده زوجها او دا د خپل خاون کبشه ده او د خپل خاون منح کوي وای کنه چې نستا خاون څنګه ده زوجی ان دخل فهدا وَإِنْ خَرَجَ أَسِدًا وَلَا يَسَلُ أَمَّا عَهِدًا تاسو ته پړنګ وای کې شرمخ وای یو شرمخ دی یو ازمره دی ایو څوک ته شرمخ وي څوک ته پړنګ وي ها زوجي زما خاون ان داخلا چې کو ترازی فاهدا نو پړنګ دی په شان د شرمخ دی وَإِنْ خَرَجَ او چې کور اوزی اسیدا نو امزره دی ولا يسأل اما عهدا تیشو کنا او تفوس نکی داغا سیزنا عهدا چې دې نگرانی کوي
او توجه کوا دی کی دو پهلو دي دی خو چې مدح ده په دې کې دوه حصے دي کې چره دی لیکي کې چره مراد ترنا مدح د خاول شي نو معنی دا شوا چې فاهده د فهد دی او فات کی سلور درې صفاتونه دي یو صفت حیا ده بل صفت قلت شر دی او کثرت نوم دی معنی دا شوا فاهده په شان د شرمخ دی انتهائی حیادار دی فائدہ شرمخ دی شر نه رسي چاته فائدہ سمانا کثرت النوم تغافل پکی بس راشي بیغم ودی د چا په کار کې کار نه لري دا مدح شو زمانہ حیادار دی شر شریر نه دی او کثرت النوم بیغم ودی خپل خوبونه کوي او کې دې کې مزمت شي نو معنا دا فائدہ شان د شرمخ دی عاشی لیکل دی شرمخ دی شاوت وی دې کې شاوت زیات وی او دې بس خپل ماده ګوري نو بس په سوريږي نو مزمت دی خاون میں پشان دا شرمخ دی بس راشي رامنډ کی راوخیږي نس خبره نس اتره نس غپ نشپ بس راوخیږي کار خپلو کیږي دا د مزمت خبره شو لکه چې مکه کوم ملاعبی کنا یار تاسو خل دی ولې دا وجه عاشی لیکل دی وای اصل کې ملاعبی سکین لاری داول با غپ شپ لګای او ځکه خبره اترې وکای څنګه وخت تیر شو یادې دم دې کې ندی یادې دا او څه کنه امي زای دي څنګه دی او غیره وغیره او کپڑے نن دا اوس دي کپڑے پرون دا اوس دي لمبلې دي نن دي د خساره تخکار شي نو کنه تلیفون کوم او لمبل کنه دا خبره اترې وشي نبی ابي بسم الله الرحمن الرحیم ونه کنه او دا نه چې بس کټو کړی شابه نو فائدہ نو اشم دغه لیکل دي کنه په شان د شرمخ حمله نه کوي بلکې مخکې ملاعبه وغیرہ کوي او بیا وی وین خرج اسدا اسدا امزره دي دې دوه توجیهات دي شرازین امزره دي امزره معنی چې سړي امزره سره یری کنه انتهائی روبدار دي انتهائی بہادر دي وځي کنه او چې کور بارزي نو بہادر دي په خلق باندې روبي خلق ما کې چړق پړق نشي کوله دا څه روبدار دي او کې مزمت کی او خرجان فائدہ په شان د منظری دي نو کله یو خوري نو کله بل خوري مزمت شه کله په یو جنگ کله په بل جنگ جنگیاله دي ولا يصلوا اما عائدا چې مدهشي تاسو نه کی خزاني د کورنا دانه چې وړم چې راو خلاص ول د خلاص کړه خو شو کنه او کپڑے د ولې شلولا په له ته نو ولې ماته شو نه لا يصل اما عائدا تاسو نه کی بیزا دا سینا چې د نگرانی کوي مدح شو تاسو نه کی غریب نه کی خوش اخلاق دي او چې مزمت کی لا يصل اما عائدا تاسو نه کی چې څوک راشي کہ کوته څوک دن راغی نو تاسو نشته وي په پیغام ودینو بس په کو یار دا خو نه خلاصي ٹھیک شو دې ګړای